اخر اول پته ولګېده چې کنه چې په سعودي عرب کې کومه ډمبازي شروع کومه فحاشي شروع کومه بې حرمتي دغه پاکې خاورې شروع دغه خلکو پته ولګېده ټول اصلیت یې تخکاره کوم ویډیو به سکپ نه وایي نه ټوله ویډیو به ګورئ انشاءالله ټول حقیقت ته تخکاره کوم چې دغه پروګرام چا ارینج کړی و او چا دغه کړی ویډیو به زیات نه زیات شیر کوئ ګورئ به سکپ کوئ به نه ټوله ویډیو ګورئ السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې ښه به یې کتونکو اخر اول پته ولګېده کنه چې په سعودي عرب کې چې دا کومه د فحاشۍ اړه وه دا کومه فحاشي هلته خورېده کومه بې حرمتي د دغه پاکې خاورې کېده نو دغه چې کوم بړواګان دي دغه کوم دلګان دي دغه کوم دوسان دي دا سخت الفاظ د دغه خاورې د دغه مقدسې خاورې چې کومه بې حرمتي دغه دلګانو کړي دا سخت الفاظ ځکه استعمالوم خپل جذبات کنټرول کې نشو ساتلی موږ د دغه پاکې خاورې په باره کې د چا هم بې حرمتي یا داسې ګستاخي نشو منلی چې هغه د پیغمبر علیه السلام په شان کې د هغه د وطن بې حرمتي د هغه د خاورې بې عزتي د هغه د قدمونو د هغه خاورې بې عزتي چې کومه کړې دغه خلکو دغه دلګان هم ځان ته پښتانه وایي دغه بړواګان او دا مشر سړی دی د قبر په غاړې خپې دي او دغه د الله فخر سوی چې دغه درانه میلمانه سعودي عرب ته روان دي موږ دوی ته په خیرالی وایو دغه شو بلنې خلکو له ورکړې راځئ دغه بوډا دا کوم چې د قبر په غاړه ځوړند دی خپې ولاړې دي په آخري عمر کې اخره خاتمې تباه شوې ده دا بوډا څه وایي بیا خبرې کوو ګرانو مسافرو السلام علیکم زموږ دا درانه میلمانه د پاکستان نه روان دي د اختر شو ده د اختر په دویمه ورځ د اختر په دریمه ورځ پیله شو چې دا نو دا به په نسیمه کې سیکیورټي وي ښه محفوظ طریقې سره او څوک چې خپل پاسونه را اخلي دا یو اختر نه 2 ورځې مخکې به خپل پاسونه راوالي ټکټونه او دا زموږ درانه میلمانه راغلي دي او دا شو به د خیر ښه قانوني طور د اختر شو وي او دا میلمانه ورته را روان دي دا کوم چې به د پوسټر باندې دي د پیله شو په نسیمه کې ده دویمه په 24 نمبر کې ده او دریمه به دمام کې ده او څلورمه به په تبوک کې تاسو وکتو کتونکو چې دغه بوډا خلکو ته دعوت ورکوي چې د اختر په ورځ باندې په دې ځای کې شو ده په دویمه په دې ځای کې ده په دریمه کې په دې ځای ده دا دغه دلګانو دغه شو کوارډینیشن د دې ټول کړی دغه کوارډینیټران دي دغه بل ډله چې ښکاري دی غالبا چې زوی د دوی د دې شو دا ټول گیم دوی برابر کړی دغه پاکه خاوره کې نو پښتنو د دې سیس خلاف دغه شو غالبا چې ختمه شوې دوبۍ ته تللی او دغه پاکه خاوره باندې دوی کومه بې عزتي کړې د پښتنو د پښتنو مطلب دغه پښتنو د اسیز ارینج کړو د پاکستان کومه بې عزتي کړې دغه پاکه خاورې کومه بې عزتي کړې ده نو دغه به د پښتنو نه هېرېږي او پښتنو د دې خلاف اواز اوچت کړي چې په راتلونکي وخت کې څوک هم داسې دغه ونه کړي دغه چې کوم دلګان بړواګان تلي دغلته چې دغه سیز په خپل علاقه کې هم خلکو علاقې بند کړي چېرې تاسو بې حرمتي کړې دغه پاکې خاورې خپل کلي علاقې نه خلک وباسي دا به د دې پښتونخوای پښتانه دي او چې کوم مسافر دی هغه کوم دلګان دي د پیسې پیشندي ریالونه پیشندي دغه دلګان د اوسانو ته هم چېرې په کور کې به هم د ښځه به هم پردي کور کې وړه غږي پردي کور کې به غوجل جارو کوي د خانانو بیګار به کوي بچو اوس به هم د جامه پیزار صحیح درک نه لګي تاسو د هغې دپاره تللی که نه دغه ډمانو دپاره تلي چې هغوی له پیسې ګټئ نو دغه پیسې تاسو کور ته راولېږئ کلي ګاونډ لی راولېږئ دغه خپلو بچو لی راولېږئ دا یو بل دله د تخیم کتونکو چې په دغه ډمانو باندې پیسې شیندي او ښه مزېدار شرې ته برابر سړی دی په تنې هندو مسلمانېږي او داسې کار یې کړی چې دغه پاکې خاورې بې حرمتي دم کړې دغه ډمانو له پیسې ورکړي د دوی دا یو پیسه به تاسو ته په آخرت کې انشاءالله چې دې اجر به الله درکوي ورکوزېږئ به که نه تاسو به د ورځ د قیامت د پیغمبر علیه السلام سره مخ څنګه لګوي د الله سره سترګې څنګه مخامخ کوي چې د الله پاک د محبوب په وطن کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وطن کې تاسو دغه فحاشي کوئ دغه غلط کارونه کوي پته چې دوی به د کیمرې نه اوټ څه نه کړي ځکه چې دا ډمان خلک دوی د پیسو دپاره هر څه کوي دوی د دغې پروا ونه ساتله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروا یې ونه ساتله نو دوی به د خپل وطن څه پروا وساتي خپل عزت به څه پروا وساتي بې غیرته خلک دي پاکستاني ګورنمنټ هم پکار دی چې په دې اکشن واخلي یا کومو بړواګانو چې دغه شو ارینج کړې وه چې دغې باندې پابندي ولګي د سعودي حکومت هم پکار دی چې په دې خلکو مکمل بین ولګي چې یاره دا به سعودي عرب په دغه پاکه خاوره قدم نه ږدي او دوی دلګان تلي د عمرې په دغه باندې دوی په عمره باندې وړېدلي یاره پلار دلې ویډیو هم کړې وه د علي شاه او دغه نور ډمان ممان چې دوی ویل چې یاره موږ عمرې له ځو د عمرې په نیت باندې تلي دي په عمره باندې وړېدلي هلته دغه ډمتوب د ډمبازو له تلي دي تاسو به په ورځ د قیامت پیغمبر علیه السلام څه سترګې څنګه مخامخ کوئ د ټولو مسلمانانو دغه هغه جوړېږي چې د دې خلاف اواز اوچت کړي دا ویډیوګانې زیات نه زیات شیر کړي د خپل وسه پورې اواز اوچت کړي چې د دې ډمبازۍ خلاف دغه په سعودي عرب حکومت هم اکشن والي په دې پابندي ولګوي دا خو وشوه چې په راتلونکي وخت کې څوک په سعودي عرب کې په دغه پاکه خاوره کې ډمبازي ونه کړي فحاشي ونه کړي دغه ډمتوب ونه کړي که څوک موږ سره متفق نو ویډیو زیات نه زیات شیر کړي بیا به هم راځو دې خلکو خلاف به هغه پورې دغه کیږو چې څو پورې د دوی قبلې درست نه تر بلې ویډیو پورې خپل کوربه جلال صاحب له اجازت ورکړي که څوک موږ سره اتفاق لري د خپل پیغمبر علیه السلام سره مینې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړي چې په دې سیز باندې حکومت اکشن والي دا سیز پابندي ولګوي ډېره مهرباني شکریه وسلام